बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबन वबिस्सनद المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القصي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. امام ترمذی استاد ابن ابي عمر ترشی ورے سکاد سفیان مراد سفیان ثوری دے عاصم ابن کلیب قطاب تماویلیو اذا رجال المسلم دے عن ابن ابي موسى مشهور تابعی دے ابو موسى اشعری زویرے اور سقراوی قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيه دے کہ ما تفصیل ویلو کہ قصی سدا او میسرۃ الحمراء دے خمس رگدے وان البس خاتمی في هذه وهذه شعر وسبابه واستاذ استاذ سبابه کی ما چا ودی نور کی واچا نا گوتا دا بعض علماء پرون هواتا تو دویل چې بهر گوتا کی ته بوت ما چول شي او مانعتی نشتره نو سو کوئی دا د خصوصیت ته دې کی ما چا او یا بعض حضرات وی چې اکثر خلق په سبابه کې او په استاد د اسمان ذکر کې عمل کوي ذی وجنا نبی علیہ السلام د توحید کې استعمال وکاو اور په دې کې د ټول علماء اتفاق دی چې ګوتا سړی په هر یو کې ګوت ما چول شي. هذا حدیث حسن صحیح. ابن موسی صوت چې مې تابعی دی ابو بردا ابن ابي موسی کنیه ویل ابو بردا دی نو مې عامر دی زور پسې شمولانا بالسند المتصل وبه وایي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن. محمد بن بشار معاذ بن هشام سقراوی دی اغفلان نقل کی چې هشام دی د قتادہ علی حضرت انس چې احب ثياب رسول الله صلی الله علیه وسلم بسوها دا صفت د ثياب له الحبرۃ الخامتا جامع فائدہ تماوی دی کتاب اللباس کې استاد خیالي مې دې فائدہ دا چې په وړي کې دا خپل جذب کوي او وجود حرارت تقریری او په جيب کې ګرمي پیدا کوي پاستای نرمه وي دا طبيعي محبت وي. هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعاذ بن هشام المتفرد بدي نسبة غريب وتاوي بدأ يوم مثلا غير معلومة شوى كده رسول الله مبارك عام استعمال جامع هذا خام داوي زار مسيجنا بقدر مواعيد تب سمع بايا نخريبا توخا او بیا تعلیمات وی چې دا څه کوي بدور کته چې بدور ته راځي ودی یا تعلیم د او بعد سمديتا boleh tilawan kalau jemaah ini sehingga kau karena tak munasib para memang bagi nas kami berjalan di dulu bakal ini dulu lagi ada awal itu benar Allah berfirman akhir Allah firman zaman kita Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala hadatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu abi yaqulu qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala Bukhari Tirmidzi Muhammad Tirmidzi ini sari pada ini
استثنائي پاتې دې سمون دلته کې پریښو یو خبر على ذهن کې پاتې شو چې نووي لیکلي شارح د مسلم نووي چې سړی د عموما کوشش کوي چې د ګوته په خنثار کې اچي یا په بنسار کې سړی د ګوته خنثار یا بنسار کې اچي ځکه دې روایت کې راځي چې په مستا او په سبابه کې ماچو نو په خنثار یا بنسار کې د سړی د ګوته استعمال کوي او د خدای د لپاره نووي لیکلي چې مقصود تدین دی هغه په ټولو اصحابو کې متعلق شي او د حباري متعلق او تاسو تماویلو چې رسول الله د یمن نه بولود راځي جب د کور د یمني ساده چا کې بصره کرخه وي چا کې بشنه کرخه وي چې صحیح وایي ته احمر وي ګور د احمر چا کې بشنه وي هغه ته ګور د احزار وي او چا کې وتورې کرخه وي نو ګور د اثبات به وته وي او حبارا د مالوی او تزیین لپاره راځي کنه په اوري قرآن شریف کې روایت هم دی چې تخبرون هذه كلام عن ذلك تخبرون معناته تزيد لپاره قرآن حکیم کې استعمال لا کړو بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت ابي يقول قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر. محمد بن علي جهزمي لا غير علي قال عبد الله بن مبارك متعلق بتخبرك لنا اذا ابتليت بالقضاء فكان تم مبتلا شي بقضاء فعليك بالاثر. اثر معنا مرمخ کې ویل تاسو ته خیالي د حدیث خبر اثر روایت د دې په میاس کې فرقونه مې درته کړی د اثر یو مدا ویلو چې اثر څه ته وایي دا حدیث مختص دی په مرفوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او اثر په موقوف او مقطوع باندې اطلاق کړي او بیا مې څه ویلو ما ویل چې اثر عام دی او حدیث خاص دی د حدیث اطلاق صرف د رسول الله مبارک په مرفوع روایتو کېږي او آثار عام د شرح معانی آثار حواله مې درکړې امام طحاوی خپل کتاب علوم غشتري ولکه د اثر نه عامه معنا واخلم که حدیث یې ویلې وي نو بیا به هغه حدیث موقوفه او مقطوعه بوتي ځکه غالب ګمان او په عرف کې اطلاق د حدیث په مرفوع روایتو کېږي علیک بالاثر وګوره په دې مسله کې یا به رسول الله مبارک او په تقریر وکړي د صحابه وګوره کني تابعین وګوره دا قاضي لپاره دا انتهایی ضروری دي چې دا نقصان نه نشي نو د صرف په اخر کې یو دوه حدیثه امام ترمذی رحمت الله علیه راوړل په شمائل کې او دې کې اشاره ده چې زموږ د کتاب تعلق ټول د آثار نبوي او سره دا په دې او یا د انجینیرینګ یا د بل څه کتاب نه دی نو تعالی ترغیب درکې د تتبع د آثار او د عمل بالآثار دا دوه حدیث اخر کې راوړل شابه دي. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون. دا حدیث دین دی ولې دین وته ماویلو چې دین شریعت منهاج د ټول اطلاق پکېږي دا په شی او دا ویلو چې دا اضافي نسبتونه دي دین په دې نسبت ورته وایي چې یو جزا ولا شته کما تدین الجزا نو دا یو شریعت یو منهاج دی فانظروا عمن تاخذون دینکم ورسول عجیبت و حدیث اخره کې راوړل نظر وکړئ چې دا چا نه دین اخلي یعنی راویانو ګوره اصله پر راویانو کې یو راوی چې دا ضعیف دي راویانو کې یو راوی متهم بالکذب دي راویانو کې یو راوی چې توزع دي دین ته به تاوان ورسېږي نو دوه خبرې وکړئ دو حدیث راوړل یو د حدیث د اثر د اتباع ذکر د آثار اتباع کوا او دوی مې دا خبر وکړه چې آثار کې بیا سند تا ګورا ما تاسو ته اول کې ویل چې زموږ د دین د مدار او د نور سيزونو نه فرق په دوه سيزونو کې دی یو په سند چې زموږ د دین چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقاویل افعال تقریرات صحابه او تابعین پورې دا متفاصیل رسیدلې دي ما وی یو اهل دین سره د اخذ دین د ادیان سره د خپل پیغمبر یو قول په سند مقدم ثابت او موږ سره الحمدلله محفوظ دي او بیا د سند متعلق
په شلګاو په سلګاو کتابونه لیکلي شوي دي د هر راوي حالات د هغه پیدایش د هغه وفات د هغه ګرځېدل د هغه استادان د هغه شاګردان تر دې حده پورې چې په لومړۍ زمانه کې حافظه څنګه وه په آخره زمانه کې حافظه څنګه وه دا ټول محفوظ دي بنیاد د دې دین په څه دی په دې ستنو په دې دیوالونو دي دیوالونه که مضبوطي چت په محفوظ دي او که دیوالونه کمزوري چت چې هر څومره اعلی وي نو دا به ناقص وي نو دې بنیاد یې څه شی دی هغه سند دی نو فانظروا عمن تاخذون فی دینکم نظر وکړئ دین چا نه اخلئ نو دا ولې ووایي چې اتباع د اثار د رسول الله کوه د هغې نه استنباط کوه دویم وګوره چې دا اثر ثابت د چا نه دی چې وضع پکې رانشي انکار د حدیثو یا نور نقصانات پکې رانشي وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین